السلام ورته داسې ګوري چې تاسو خو واړه یئ په تاسو لا جهاد فرض نه دی. هغه وی دي مونږ واړه یو خو یو چالو شو، تاسو چې اعلان د جنگ وکړ نو زمونږ مور په جړا ده ځکه چې زمونږ پلار مړ دی، او زمونږ مور وی چې ښا په قیامت کې به د بدر د شهیدانو ښځې برید تاوی چې زه د پلانی شهید ښځه یم او زه د پلانی شهید ښځه یم، کاش چې نن زما میړن ژوندی وی او هم بدر له تلی وی او هلته شهید وی چې قیامت کې زم د هغه ښځو په صف کې ولاړه وی چې د چا خاوندان په جهاد کې شهیدان شي. خو مور مونږ ته ووی چې پلارم نشته او تاسو ځئ، دواړه واورئ، که ګوله یم په سینه کې ونه خوړه او په ملا کې وخوړه نو ما د خپلې سینې پای نه دي در بخلي، ځئ به او غشي ته به سینه نیسي. حضور علیہ السلام ورته وفرمایل چې داسې وکئ چې تاسو کې چې کوم لوی مشر دی هغه دې لاړ شي او دا کشر دی د مور خدمت. هغه کشر وی چې نه یا رسول الله زه د مشر نه ډېر تکړه یم، دا مشر دې پاتې شي زه به لاړ شم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته هم خوند ورکړ، وی ښه ده که نه تاسو دواړه په پرزولو ورشئ چې تاسو کې کم تکړه دی به واستو. دواړه په پرزولو ورغلي دي او غیږ په غیږ دي، نو دا کشر د مشر ته په دې غوږ کې وایي چې لالا تا ته ښه پته ده چې را پرزولی خو دې نه شو ځکه چې ته لوی زه وړوکی، خو ستا دې په خدای قسمي چې ته په خپله ځان را وغورځوه چې رسول مام تا سره ولیږي او که ته لاړې او زه پاتې شم نو زه به تباه شم. مشر ورورې په خپله ځان را وغورځولو، حضور علیہ السلام ورغی او دواړه په ملا وټپل او ورته ویل ځئ الله دې ستاسو دواړو نګهبان شي. وړې وړې تورې ورسره دي، منډې منډې منډې، تقریبا مدینه منورې نه 100 کیلومیټره بدر لرې دی. هغه د بدر میدان چې کوم ځای خاص جنگ شوی دی ما لیدلی دی. دا حاجیان صاحبان په لاره تېرېږي، هغه ته اوس خو ښار جوړ دی، لوی بازارونه دي او بنګلې او ځایونه دي، خو ما هغه خاص ځای چې کوم ځای جنگ شوی دی او کوم کوی کې بیا د ابوجهل دي لاشونه اچول، کلهم کاڼي دي، شګې او ریګ بیابان دی، شین بوټی نه ښکاري چې سر ته لاندې کي سړی. په دغه مقام ته چې صحابه مو رسېده د ابوجهل لښکر م راورسېد او جنگ شروع شو. د روژې میاشت او صحابو 80 میله مزلم کړی دی، روژه نیولې ده او روژه نیولې په څه ده؟ یوه قجوره په 2 کسه نیمه کړې ده، نو نیمه یو خوړلې ده او نیمه بل خوړلې ده، په دې رنګ روژم نیولې او د بتکي اوبه یې څښلې دي د ډنډو ګرم دي، نو روژم ده دار په شکال میاشتم ده او د عربو هغه ګرمیم ده پناه په خدای، او جنگم شروع ده. د عبدالرحمن ابن عوف په خوا کې دې ماشومانو را منډه کړه چې دلته هغه ابوجهل کم یو دی. هغې ورته ویل چپ د هغه نامه مالي. ویل ولې؟ ویل چپ کړه لویه بلا. هغه ورته لویه بلا ده، د لوی بلا علاج هم شته. د دنیا تماشې وګورئ،
رحمان بابا وی د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي، د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي، دا خو نن یې تماشا د سبا نه ده. اعلی صاحب په کابل کې د ببرک باچهی ده، ببرک دی او ببرک ته او ببرک ته لاړو، لاش معلوم نشو چې کوم طرف ته لاړو، سپو خوړو که ګیدړانو خوړو، نوم او نشان یې ورک شه د ببرک. تاسو خیال دی دې څیزونو؟ دغه ورځې دي چې یو سړی پکې بادشاہي چرچا یې وي صاحب، لکه پاکستان کې وګورو اعلی صاحب خواجه ناظم الدین، او هو اعلی مولوی تمیز الدین دی، اعلی صاحب صدر ایوب دی، اعلی صاحب صدر یحیی خان، اعلی صاحب بوټو صاحب دی، او هو هغه دی غرغر دی، خوا غرغر دا کوچنډیان مچنډیان ورسره اوچا بیره دی، خو صاحب په د پاسه دا بل راغلی دی، اعلی صاحب امیر المؤمنین راغلی، ضیاءالحق صاحب دی، اسلام را روان کړی دی، دغه دی راغی هغه دی را روان دی، د ده چرچا ده. سبا ګوره چې بیا به د چا چرچا وي. تاسو پوه شئ د رحمان بابا دا الفاظ د کربونو روپو دي چې د دنیا په تماشا به ناز نه کوي، غاوره کېږي به نه، ځکه چې دا تماشا به سبا نه وي. ستاسو د وړاندې نن د دې خلقو ګوډای اسمان ته پتلوم وینئ او سبا یې په راکانټه کېدوم وینئ. هغه خلق چې دنیا یې نغارې غږولې، هغه خلق نام و نشان ورک شي. غاورم ځان ته ځان ونه ویل، دا ونه ویل چې زم څه شی یم، دا ونه ته هېڅ شی نه. لکه هغه ورځې عمرزو کې یو خان ما ته وی چې جی دا زمونږ غوندې خانان هم ډېر په تکلیف وو. ته خان ته څه خان وی جی دا صاحب حیثیت خلق او صاحب جایگیر ما ورته ویل صاحب حیثیت او صاحب جایگیر خلق هغه دی چې کوم خلقو ته د آخرت جایگیر نصیب شوی وي. صاحب جایگیر هغه خلق دی چې چاته د آخرت جایگیر نصیبی او په آخرت کې د ادنا سړي جایگیر دومره چې 100 کاله به په اس مزل کې او د خپل جایگیر حدود به نشي معلومولی. صاحب حیثیت دا خلق ته د ګورو د قبرستان څوکیدار تو صاحب حیثیت نه او نه صاحب جایگیری. ستاسو د خانانو جایگیرونه او جایدادونه دا په ظلم حاصل شوي، دا د انګریزانو درکړې مهربانۍ په خان بادرۍ او نوابوی چې درکړي دي، دا د ظلم جایگیرونه تاسو ساتلی. تا نرستو ستا د زامنو دور چې پراشي په دې جایگیرونو بیا زنا او شرابونه او کبابونه کیږي او رنگ رنگ نوی تازه عذاب تاله قبر لدرزی او لړمان او د خامرانو په شکل کې پتا چکونه وینا زه خو خیراتونم کوم او ډوډۍ ورکوم. ډوډۍ زکات میاش کې ډېر دیګونه پاخه کوم او ډوډۍ ورکوم. دغه ډوډۍ دې ستا کپرو د زکات په پیسو چې دیګونه پاخه کې ورکې کور دې وران شه، دا زکات کیږي؟ ډېر دا مالدار خلق د زکات میاش کې دیګونه پاخه کې خلقو باندې ورجی وکړي، وای دا مې زکات و بیختی وځه
په دې زکات کې زکات د پاره اخذ د مسکین شرط ته مسکین او غریب به قبض کوي نو علا به زکات په دې زکات کې نو عرض میں داو عزیزان چې دا د دنیا تماشې دي نن به یې او سبا ده لویه تماشه د هغه خلقو ده چا چې دنیا قربان کړه د آخرت دپاره عبدالرحمن ابن عوف نه ماشومان تپوس کوي چې دلته ابو جهل کم یو ویا مخامخ په سپیناس چې سور ورمنډې کړې وی دنه زمونږ محبوب دومره تنګ دی پیره پې ولاړه وه د هغې په دې خپو کې ورننوتو ورته له ابو جهل لعیلا او د محمد رسول الله دشمنا ابو جهل ورته داسې کوس پاس ګوري وی تاسو څوک یې ماشومان ورته وایي موږ د محمد رسول الله غلامان وی مشر کشر نه لرئ وی زمونږ مشر الله دی او کشر زمونږ محمد رسول الله دی وی یریږئ نه زه خو دې وخت کې جنگي جرنیل یم د بدر د میدان نو ماشومان ورته وایي چې یره شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا اے ابو جہلا شریعت سشدے پہ دنیا کے دا اللہ یرا پزڑ کی پیدا کول شریعت وہی چتا چې د خدای یاره دې پړه کې پیدا شي دې ته شریعت دا نن چې پاکستان ته لرې لرې نارې وایي یریږي د دې پړه کې د خدای یاره نشته د خدای خوف نشته د خدای یاره دې پړه کې رااله هغه کار به نه کوي چې په کوم خدای خفه کېږي نن تاسو پاکستان کې وګورئ خوف خدا ورک بلکہ لوی ظلم چستا پا دے ملکی کم کی گی لوی ظلم حکومت پتو پاولا حکومت پریدا قوم و عوام چکم لوی ظلم کئی قرآن غندی قانون پروت تے و دوی د جون فیصلے د پیرنگی قانون توڑی لوی ظلم چی منکم کو یو جماعت او یو مدرسہ یو محلہ او یو کلے او یو کندے یو ڈلا او یو قوم با تاسو اونگورے چاگا جماعت تا یا مدرسے تراغلی چا زمونگ او ددی دا تنازع دا زمونگ پا دین فیصلہ ہو گورے یہ چا امید ہے او کم ملا دے او کم یاد ہے او کا شیخ دے او کا میخ دے او کم اجی دے خو چې ګړبړ پیښ شي چې ګوره تاڼه کې به ناست تاڼه د پیرنګي د قانون ځای دی کچری د پیرنګي د قانون ځای دی او جماعت دا د خدای د قانون عدالت دی جماعت ترن دا ګټ او بیلات خو سر دی ورکشه ګټ او بیلات خو په کچرو کې مشته په تاڼه کې مشته هلته به هم یو ګټي او بل به بیلي او جماعت ته چې د قرآن فیصلې تراشي اوم چې کوم په حق یا به وګټي او چې په تاسو خیال راغی تیر ورځو کې یو سړی را ویل یو ملا مې فیصله کړې ده فیصله یې غلطه کړې ده مالڅي کړي دي چا تقریر راته وکړو نو ما ورته ویل چې ته ویل زما وروڼو خدای بې خو باسه ما په شریعت نه کوله وارونو حرامیانو میں شیخان غندی دی آویل شریعت تلاړم سړی اوس مات دا زمون خلق دی دا بنی آدم دی چا تقریر راته وکړو نو مولا دا یو ظلم کړو
چې هغه مال روپۍ کې 14 سنې دا بل سړي کېده او یو دوانې پکې بیا هم دته پرېښې. مال که زه اوس قاضي قضات وی نو ما به اول دا ملا وجلی وی. ویل ولې؟ مال دا دوانې هم ستا نه کېږي، ظالمه دا یې در سره زیاتی کړې، 14 سنې دا پردي حال. ډېرې ټاپو خراب شو، دې له راغلی و چې ګینې دی به اوچت پاسېدو لاړ. دا زمونږ د ملک حال. تاسو وایئ چې دا پاکستان کې څومره خلک مړه کېږي او کم خلق د ژوند فیصلې د پیرنګي قانون ته وړي او د مرګ نه وروسته دې خلکو پسې مونږ قرآن